قال چې طارق عبد الله بن سلام لا مسلمان شو د يهودو عالمو د نبی له صلوات و سلام مخ مبارک ته وکاته وای د مخ په لیدلو سره ما په ځل کې معرفت راغی ما ته علم راغی چې دا د دروغجن مخ نه دی دا صحیح پیغمبر سبحان الله هغه باندې ایمان راوړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت سره صورت داسې عظیم الشان او داسې بې مثله داسې بې نظیره داغي په وړاندې سپوږمۍ هم هیڅ شی نه دی داغي په وړاندې نور هم هیڅ شی نه دی صحابه کرامو داغي احساس کړی دی داغي محسوسواله کړی دی ځکه په خپل روایتو کې نقل کړي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي ترمذی شریف کی حدیث ده کتاب صفت النبي صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره سے فرمایي ما رايت احسن شيء من رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خستب چرته په دنیا کې مان درې سبحان الله او داسې خستا وای کأن الشمس تجري في وجهه وای د حضور مبارک داسې خسته مخ خطاب چې د اسمان د نور راغلی سبحان الله کأن الشمس تجري في وجهه داسې عظیم الشان خسته صورت والا او حضرت جابر بن سموره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای ترمذی شریف کې دا روایت موجود ده باب فی الرخصة فی لبس الحمرة للرجال چې د نارینو د پاره سره کپڑے استعمالول لباس دا جایز دي کنه په دې باب کې یو حدیث را نقل کړی وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیرا سره جوبا غوسته و او دا سناسته د سوال لسم سپوږمۍ د ماسوتن په دوران کې راغلم وجئت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی نو ما وی چې نن خو زو اورک داسې خسته ښکاری داسې عظیم الشان داسې حسین او داسې نورانیت چې زد لږ موازنه وکړه د سوال لسم سپوږمۍ سره چې څوک خسته دي نو دې مبارک فرمایي فجعلت انظر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم والى البدر زد سوال لسم سپوږمۍ ته ګورم کله حضور مبارک ته ګورم وای ما چې د دواړو موازنه وکړه نو زما په دې نتیجه باندې ورسېدم چې فاذا هو عندي احسن من القمر چې د حضور مبارک د مخ مبارک چې د سپوږمۍ نه پسو چند سبحان الله سبحان الله سو چند زیات خسته عظیم الشان خسته صورت والا حضرت عائشہ بھی فرمائی وَلَوَاحِيُّ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَأَثَرْنَ بِقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِّ وای د یوسف علیہ السلام په لیدلو باندې یوسف علیہ السلام حسن الله جل جلاله داسې ورکړو چې مسلم شریف کې حدیث ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قد اعطي شطر الحسن یوسف علیہ السلام ته نیم حسن ورکړل شو نیم حسن د دنیا ورکړل شو نو چې کله زلیخی داغینه یو عمل صادر شو نو نور خزو د مصر زلیخی ملامت کړ چې تا د خپل غلام نه داسې مطالبه کړې نو حضرت عائشہ بھی فرمایي وی لواحی زلیخا لو رأینا جبینه وی دغه ملامت کوونکو خزو د زلیخی کدی زما د محبوب کریم مخ مبارک لیدلې وي نو لأثرن بقطع القلوب على اليد نو د خپل ګوتو په ځای باندې بجرونه قلم کړي سبحان الله د مشا دلته کې یو زین ته یو سوال لازم یوسف علیه السلام ته الله جل جلاله نیم حسن ورکړ قد اعطي الشطر الحسن او حدیث مبارک ده مسلم شریف نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن څومره بې نظیره شو څنګه بې نظیره شو هغه څنګه بې مثال شو نو علماء کرام د دې تحقیق کوي وای دا حسن په دوه قسمه دی یو حسن ملاحت ته او یو حسن صباحت ته حسن صباحت دې ته ویل شي چې ته کله اچانک څوک ویني او هغه ډېر ښایسته نو ستا په زړه کې یو قسمه یو روح غوندې راشي سبحان الله نو د یوسف علیه السلام حسن چې و دا حسن صباحتو چې کله دغه خزو دوی ډارې ولیده نو بیا په خپل حواس کې نو د پروټو په ځای باندې خپل ګوتې قلم کړي خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حسن مبارک چې دا حسن ملاحت حسن ملاحت څه ته وایي حسن ملاحت یزيدک وجهه اذا ما زدته نظرا چې کله ورته څومره ګوري دومره حسن سیوا کیږي سبحان الله دا د نبی صلی الله علیه وسلم حسن دغه وجوه چې زلیخا د یوسف علیه السلام سره یوسف علیه السلام دا وی په کور کې اوسېده نو دا به تاسو نه اورېدلي چې زلیخا چرته کې ګوته قلم کړي یا نوکو استره یا صبر یو عمل کړي نه وای کړي دا ولی ځکه چې د یوسف علیه السلام سره داغي ناس ته پاسته داغي وخت هغه سره نو دا حسن صباحتو چې په اچانک لیدلو سره به د سړی کیفیت بدلیدو
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن ملاحت چې څومره صحابه کرام ناست او څومره زیات کینی نو دومره زیات د نبی صلی الله علیه وسلم حسن شوی کله چې با صحابه کرام بناست نو کله به نبی صلی الله علیه وسلم ته چې نن خو عظیم خسته ښکاری نن یو بل شان خسته ښکاری حضرت براء بن عازب سے فرمایي چې ما رأيت من ذي لمة احسن من رسول الله صلی الله علیه وسلم وای خسته زلف واره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خسته معنی دی سبحان الله هر یو صحابي ته جګوري بس د نبی صلی الله علیه وسلم د حسن تعریف کوي او حضرت عائشہ بی ام المؤمنین په خپل فرمایي وای لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء و یو نور زمونږ دی یو نور د اسمان دی وی زما دا نور محبوب کریم ته فرمایي زما دا نور د اسمان د نور نه ډیر ښایسته دی او زما نور هغه دی چې په شمس الناس تطلع بعد فجر و شمس تطلع بعد العشاء وی د خلکو نور خو سهار شي راوخیږي او دا خو معمول مطابق دی وی زما نور هغه نور دی چې کله ماسوتن شي نو بیا راوخیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن ته اشاره کوي چې داسې عظیم الشان حسن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حسان بن ثابت صاحب ته هغه ته به منبر تیار کړ ورته وایي چې اوج المشرکین د مشرکینو حج وکوا زما مدح کوا فإن جبريل معك جبرائیل امین بستا امداد سبحان الله او حضرت حسان بن ثابت فرمایي چې زما سره په ډیرو اشعارو کې جبرائیل امین په خپل امداد کوي چې واحسن منك لم ترى قط عيني واجمل منك لم تلد النساء اے محبوب کریم واحسن منك لم ترى قط عيني زما د سترګو ستا په شان ښایسته په زمانه ماضي کې د سره لیدلی نه دی سبحان الله واجمل منك لم تلد النساء او اے محبوب کریم ستا غوندې حسین جمیل او ښایسته جمال والا چرته د قیامت پورې به یو مور ته دونه سبحان الله او خلقت مبرئا من كل عيب اے محبوب کریمه ته د هر عیب نه داسې پیدا شوی کأنک قد خلقت کما تشاء لکه محبوب کریمه ستا چې څنګه خوښی چې یاره له مینه زما د ښایسته صورت زما د پوزه مبارکه زما د سترګې مبارکې زما د مخ مبارک همداسې پیدا کړه چې څنګه ستا خوښې ته هم هغه شان پیدا شوی داسې عظیم الشان ښایسته صورت واره وایي مولا علی قاري رحمه الله په جمع الوسائل کې لیکلي دي چې ان جمال نبینا کان فی غایة الکمال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم